بسم الله الرحمن الرحيم. فالأول القسم الأول من التمييز وهو ما يرفع الإبهام عن ذات مذكورة يرفعه عن مفرد يعني به ما يقابل الجملة अलग अलग تیز کا وشبهها والمضاف مقدار صفة لمفرد وکشی جی دا دویم بحث دے برونم بحث اول کی تعریف د تمیز کڑے او څلورو اجزاء باندې مشتمل او اغا اسم تویل کیږي یو جز يرفع الابهام چې بهام لري کوي دو جزء دا سه بهام چې اغا وضعا ثابت وي درې جزء مستقر عن ذات مذکورة او مقدرة دا سی ذات نه چې مذکور وي باقاعده اندی رتل زیتن او یا مقدر وي طاب زید نفسا شیء مقدر دی دویم باس کې وس تقسیم کو د قسم اول پورا بیان کو اگر چې ورس کې ونشي خپل تعریف نه معلومه شول چې تمیز په دوه قسمه دی یو هغه تمیز دی چې د ذات مذکوره نه تمیز وی ابهام ختمی دیم هغه تمیز دی چې د ذات مقدره نه تمیز وی ابهام ختمی داسې ده کنه وکشي جی قسم اول هغه تمیز چې د ذات مذکوره نه وی نو دی تمیز کی ډایرکټ قاعده ذکر کوي قاعده دا ده فالاول عن مفرد مقدار قسم اول چې دا به د مفرد نه تمیز وي پوه نه شئ قسم اول د تمیز دا دی چې دا به ابهام ختمی د مفرد نه خبره ختمه به دا مفرد دو قسمه کله دا مفرد مقدار وي کله غیر مقدار وي به چې مقدار وي دغه مجموعه پنځه قسمه دي شیخ ګډوډ نشو به ووري قسم اول تمیز دا دی چې ابهام ختمی د مفرد نه د ذات مذکوره نه د څه وکنه ذات مذکوره نه نو قاعده مولوی ویلا قسم اول هغه تمیز چې د ذات مذکوره نه وي قاعده دا ده چې دا به ابهام ختمی د مفرد نه معنا جمله نه شبه جمله نه مضاف نه مفرد نه کاغه تسنیه وی که جمع یو که مفرد وی درې وړو ته شامل دي خبره بس کو به چې کله دا ابهام ختمی د ذات مفرده نه د ذات مفرده کله مقدار وی کله غیر مقدار او مقدار کېدلی غالبی یاد ساتئ دا هم پسې قاعده شوه عام طور دا قسم اول چې دا ابهام ختمی د مفرد مقداری نه او کله د غیر مقداری نه خو عام طور مقداری نه به دا مجموعي طور په څو قسمه دي مقداری په پنځه بلکې تاسو وایي اولا په دوه قسمه یو عدد نه او بل غیر عدد نه یو د عدد قسم دی او څلور د غیر عدد دی مجموعي طور مقداری څو شو پنځه عدد نه ختمی بیان را روان دی غیر عدد نه کله وزن وی کله کیل وی او کله مقیاس وی او کله شری زراع وی تاسو رسې کنه نو څلور د غیر عدد شو یو د عدد نو مقداری کې مجموعي تور څو شو پنځه شو یو بیره به وی مور کی کنه درې بیره خزم طلاقی وی تمیز کله د ذات مذکوره نه کله د ذات مقدره نه کله ذات مذکوره نه اول قسم قاعده دا برف دی ابهام کوي د مفرد نه دغه با ممیز مفرد وی بدغه ذات مفرده دا کله مقدار وی کله غیر مقدار وی مقدار کېدلی غالب دی غالب او اوقات او مواد کی دا تمیز چی دا د ذات نه ابهام ختمی خو هغه څه وی مقداری وی
بیا پکې دا اول قسم مقداری خپل کور کې وڅو قسمه لري 5 یعنی په 2 قسمه یو عدد دی او څلور غیر عدد مجموعي 5 شو ورته وګورئ نور خبرې وکړو کو فالاول اي القسم الاول اشاره وکړه چې اول صفت دی هر صفت کې لابودی د موصوف نه نو القسم الاول قسم اول چا بیانې د حال وینه مړ من التمیز کنه باز دغه شروع ده او هو ما قسم اول هاغه موږ نه يرشبه قسم اول لګره ته بیان کا يرفع لبهامان ذات مذکوره چې بهام لري کې د ذات مذکوره نه ویلې مو کنه بيدا بڅو قسم لري ها قاعده ول سره د چانه به بهام لري کې جی مفردنا ان مفردین دا به ابهام لري کې د مفردنا اعتراض تا غرست مثالونه د تسنیه راوړي عندي منوان خو تسنیه ده 20 خو معنوي جمع ده یا حکمی جمع ده او تاویل چې مفرد نه به لري کې دلته خو د منوان او 20 نه لري کې جواب مفرد په مقابله د جمله کې دی شبه جمله کې دی مضاف کې دی تاسو ته پته مفرد کله په مقابله تسنیه جمع کې راځي او کله په مقابله د جمله شبه جمله کې راځي او کله په مقابله د مضاف کې راځي دلته په مقابله د جمله شبه جمله مضاف درې وړو کې دی نو د تسنیه او جمع مقابله کې نه دی هم مفرد کې شامل دي یعنی قصد کې صاحب د کافی ان مفردین لفظ سره ما هغه يقابل الجمله چې د جمله مقابل وي وشبهها او د شبه جمله والمضاف او د مضاف بدا مفرد څو قسمه دو کنه مقداری غیر مقداری مقداری به څو 15 مجموعي تور 15 مقداری به وي رست براشي او غیر مقدارین خجی نو مقداری به وي الګ د مقدارین اعراب خورا تلک بیان کې ترکیبه وای دا جی صفت د مفردین ساده پارا صفت لمفردین هو ما الګ مقدار خو موږ نه پیژنو مقدار لا چاته وي توجه جدا خو نه دی ویلی کنه دا کیسه به وس ور سره کوم مقدار ویلی کیږي ما یقدر به ته هغه شی چې په هغه بل شی اندازه کیږي هغه شی چې په هغه باندې لکه عادت سره شی معلومیږي اندازه کیږي معنی معلومیږي په وزن سره معلومیږي شی د څه ده کنه دا کیل سره معلومیږي مقیاس سره معلومیږي غزونو سره شی معلومیږي تاسو راسي کنه به راسي نو مقدار تعریف څه شو هغه شی چې هغه سره بل شی اندازه کیږي معلومیږي او هو ما مقدار چې دا شی ته ویل کیږي يقدر به الشيء چې اندازه کیږي باغی سره شی څه مطلب اندازه کیږي یار ايعرف به قدره مړلند دا د چې مقدار هغه شی ته ویل کیږي چې پیجندل کیږي باغی سره قدر دشي او يبين او بیانېږي باغی سره شی تاسو ورسېدلې ما پکې خبره کړې و چې اول قسم مقداری می غیر مقداری خو مقداری څه دی غالب دی عام طور چې کله تمیز د ذات دی مفرده نه دسې ده نو عام طور هغه مقداری یعنی بیان د مقدار پکې کوي تاسو ورسې بده بیان د قدر کوي غالبا فی غالب المواد واکثرها غالبا معنا د غالب مواد او مثال غالب زینو کی بتا تخکاری چی دا قسم اول با رفع دی به هم مقدار نه کوي او اکثرها د مفرد مقداری نه وی کوي یا با یا د اکثرها غالبا ترجمه با اکثر سره کوي اکثر بتداسینی چې دا اول قسم د مفرد مقداری نه ابهام لري کوي سبب سي اي رفع الابهام دغه کنه مطلقا اي رفع الابهام لمړه اي رفع الابهام مطلقا يتحقق في ضمن هذا الرفع الخاص هذه ترى جواب دیتا سما تلک متوجه شي اعتراض دار چې دلته مبتدا او خبر یو شی دی کا حمل ټیک نشو حمل لبردا ضروری ده تاسو منطق کې ویلي چې محمول به د موضوع نه غیر وي اگر چې اعتباری غیر وي خو غیر به وي دلته یو شی دی فالاولو څوک دی اولو
فالاول قسم اول هغه دی چې رفع د ابهام د ذات مفرده نه کوي موږ ویلو کنه خجي فالاول عن مفرد مقدار فالاول مبتدا ده او عن مفرد مقدار خبر ده نو اول هم دغه معنی ده قسم اول چاته وي چې رفع د ابهام د ذات مذکوره نه کوي او عن مفرد مقدار ذات مذکوره د دواړو یو شی شو کنه پوه نه شي اول مراد چې رفع د ابهام کوي د ذات مذکوره مقدارینا ذات مذکوره مفرده مقدارینا دا اول ترجمه وا مفهومه او ان مفرد مقداریم دغه مفهوم شو دواړه یو شو کنه شو نو ورجی جواب دار فالاول عام ده او دا ان مفرد مقدارین خاص ده ورپسې روان دي ان مفرد غیر مقدارین پیږي کنه پیږي دا خاص ده دواړه یو شی نشو هغه عام او دا خاص ولکه دسی حیوان چې ده کنه ملک دسی بو وایو اچھا جی حیوان چې ده انسان و غیر انسان انسان و غیر انسان دې صحیح شو کنه شو ندل تور الحيوان انسان دسی شلو فالاول عن مفرد مقدار اور بس غیر انسان دلته بغیر مقدار امرش یو شی نه شو کا محمول دا خاص ته موضوع عام ده او دا اعتراض هم نه کې چې حمل خاص او عام ټیک نه هغه ال ټیک نه چې صرف خاص حمل شي کور سره بلم حملېږي به شریک به دام برابر مترادف جوړيږي متساوي جوړيږي به من نه وړه منګ بل ځای تلاړو بګي نفس اعتراض باندې پوه شولې نو جواب دادی مولوی صاحب ګورم فالاول مطلق دی څه دی عام دی او دا ان مفرد مقدارین چې دا مقید دی اعتراض لګ به بدل کې یار صحیح مینه دې کړه وخت شي وتا لګي را آسان کې ښه فالاولون مراد ما يرفع الابهام عن ذات ده او عن مفرد هم مراد يرفع الابهام عن ذات ده دواړه یو شي شو وسپوي شولې نو جواب دادی سوال دادی دواړه یو شي شو نو جواب دادی چې دا هغه مطلق دی او مفردین سره من قید لګو مقدارین او رسوب سبب لګو غیر مقدارین دا خاص دي یو شی نشو رسیبی نو مسله دا شولا شرط د ابهام چې کله کوم مطلقاً دا چې مقدار او غیر مقدار دواړو ته شامل ده پدې کې مقدار چې ده کنه دا غالبا ده رفع د ابهام چې فالاول معنا رفع د ابهام چې کوم مطلقاً کیږي د ذات نه د دې دوه قسمه دي مقدار غیر مقدار دا مقدار چې دی بګي دا بګي غالب دی وسمن رسیدي او تو ګوري رفع الابهام مطلقا چې دا مبتدا مفهوم شو کفل اولو د فارا وسرازا دغه موضوع چې موجوديږي په زمن د محمول کې نو يتحقق في ضمن هذا الرفع الخاص هغه متحققي په زمن دغه رفع خاصه کې یعنی مقداري کې دای خاص محمول شو پیږي کنه به متحققي په زمن دغه رفع کې یعنی رفع د ابهام کې خاص چې کوم مقداري دي خدا خاص چې دی په اکثر المواد یعنی اکثر دغه مطلق په زمن دغه خاص رفع کې متحققي اکثر د سیده او کله په زمن د هغه بل کې موجودي هم خاص دی خو هغه به اکثر نه دی غیر مقداري وذلك او دغه لأن الابهام فيه وذلك دغه خبر من ولي وکړه چې لکه د مقداري غالب دی وای ځکه ابهام فيه په دغه مقدار مفرده کې اکثری نو دغه ابهام لري کول به اکثری تاسو پوه شولې کګړه وړه شو قصه صحیح روانه لګا مخکې راځي به ویلو مفرد په څو قسمه دي اولا بدو قسمه عددي غیر عددي او به د عددي یو قسم د غیر عددي څلور مجموعي څه شو نورا والمقدار اما متحقق في ضمن عدد مقدار چې یا متحقق وي په ضمن د عدد کې لکه 20 درهمن 20 کې بهام دي مفرد دی ها ته چل کدا خو جمع ده وې جمع
ام مفرد ورته شامل دی ځکه جمع مفرد په مقابله د جملې شبه جمله مضاف کیو کنه. نشرونه کې ابهام دی لکه چې شل در سره دی ابهام دی کنه دی درهمن ته ابهام وستو حجی وسياتي اورا بشي صبر لراشي د عدد بیان به ان شاء الله اسماء عدد کې راشي مبنيات کې ذکر تمییز العدد و بیانه فی باب الاسماء العدد ذکر د تمییز د عدد الکه عدد تمییز بڅنګ راځي او پورا بیان به په باب د اسماء عدد کې راشي. نو به دغه والمقدار اما في ضمن عدد واما في غیره فی ضمن غیره یا په عدد کی یا په غیر کی وی غیر څو صورت جیوی څلور و اما فی ضمن غیره یا په ضمن د غیر کی وی غیر العدد مرجی خدلا کل وزن لك وزن و بی رتل ما سره یو رتل یو مثلا مونږ بوتو کی وایو ما سره یو کیلو دی دا وزن دی کنه یو کیلو څه در سره دی کی خو به هم دی زیتون فإن رتل چې دی نصف من دا نیم من ته ویل کېږي عربی کې هغه خپل من یادو دا وزن شو. بل مثال ونحو من وان سمنن ما سره دو من دي دام وزن والے مثال لیکه د وزن دو مثال راوړه ما سره دو من دي څه غوړي دي کنه وکل کایلی دغه شان کې لمرازی کې مثال صاحب د کافی نه د ذکر کړه علامه جمیزان نه ذکر کړي قفیزانی ما سره دو قفیز دي لکه کېله وزن پیژنې وزن یو معین کانی کا باغی چې کوم شی معلومیږي نو هغه ته وزن وای کیلو دی 2 کیلو دی 10 کیلو دی او کېل معین لوخي ته وای تاسو پیږئ لکه مثال به تور باندې د پي والا بخفل لوخي کنه اوس هغه وزن شوی دی مکه معلوم شوی دا د جوسو ګلاس چتللې دی نه تللې خو بس دا د 100 روپو والا دی مثال والا پیږئ کنه پیږئ اکم شي نه چې بلوخ خرسي حسابوي بس شورو پلیټ رسي ودی نو دغه څه به کیلوي دو قفیز الک مثلا بخاب مخکی شکرو سره څخر سیدل کنه ما سره دو شکری دي برن دڅ غنمو دو ډراما د ډرامین د وسوځنی نه معلوم وکړ ذراعی دغه شان غز مانیم د شي مقدار معلومیږي کنه د کپړې نه ذراع ثوبا ما سره یو غز د کپړه وکل مقیاسی دغه شان مقیاس ته مقیاس یو شی په بل ور قیاس کول سره معلومیږي الکه دا شی چې دا غي عمر دی نو خو دوه من دي دا هم دوه من شي نه رسېږي نه علی التمرته بتمره باندې مثلها زبدن داغه بمثل باندې کچھ پراته دي نو تمری معلوم شو لکه تمری عمر په کچم دي تاسو رسې کنه کچھ پیژنې کنه والمراد بالمقادير في هذه الصور اعتراض جواب دیکھا اعتراض دار که تاسو سوچ وګی کنه تاسو ویلیو چې تمیز چاته وای چې رفع دی ابهام کوي نو بده کې 20 کې ابهام شته 20 غشل ته وای یو اشنلان دی ونس نبرته دغه څه ابهام نشته. بل مثال کېو رتل معلوم وزن دی دغه ابهام شته. خجی بل مثال کې دوه قفیزه کې څه ابهام شته یو نبره درې نلان دی دغه شان یو غز د کوم څه ابهام نشته او مثلها زبدن د کی یو شګه ابهام نشته نو دا ابهام څنګه لري کوي مقدار کې خود سره ابهام مینا او تاویل او قسمه ولا غد چې د مقدار نه ابهام لري کوي په سوال بیان شولې نه جواب داري به مقدار نه مراد هغه اشیاء دي کوم چې قدر کیږي مقدرات مراد دي بس وای مقدورات مراد دي څه 20 نه 20 معنی چې څه معلومیږي هغه یادونه 20 معنی خو دنیا شي نه معلومیږي شل سړی شل خزي شل پیسې شل کتابونه څه ورځه خصوصا شل خزي اده یو کس تاسو ویګ ډیر لکان ما په شان درمان لري چې کله وسم د خزو باران مونږ معنی وشي بیخي باراني خدای د خزو باران وکړي د پیغلو باران وکړي به څه څنګه ده ټپا ده کنده سولنه درځي خدای دا د پیغلو باران وکړي معلوم پسې ناراضي خجی
نو ګورئ ابهام مقدر کوم شی چې به دې معلومیږي مقدور د 20 هغې کې ابهام شو که نه مثلا 2 قفیزې دي نو څه 2 قفیزې دي دا خو شل شي نه کېدی شي مثلا یو ګز دی نو یو ګز خو ډېر شي نه کېدلی شي او على التمرة مثلها په تمرې باندې په مثل د تمرې ډېر شي نه کېدلی شي داسې ده که نه ده وګورئ والمراد بالمقادير مراد بمقادير سره في هذه السور بدي سورتون کی هو المقدرات اغا مقدرات دي كم چې بمقدار معلومیږي لأن قولك عندي 20 درهما ورتل زيتا وقفيزان برا وذراع صوبا وعلى التمرة مثل زبدا دا زمرة تیر شو المراد بها مراد طول سر معدود دي 20 سر اخوانه دي معلوم او په دویم سره موزون دی هغه نه دی معلوم او په دریم سره مکیل دی هغه نه دی معلوم او څلورم سره مزرو دی کوم شی چې قیاس کیږي هغه نه دی معلوم او بل سره مقیس ته کوم چې بل قیاس کیږي هغه نه دی معلوم لا غیر بل څه نه دی صرف دغه مراد دی او دا ټول څه دی مجهول تاسو پیږئ ابهام دی پکې کنه ونه رسېدلی خنو بیا لږ مخکې وکشئ سوال دار مصنف که ستاسو سوچ وي که نه د وزن مثالی ذکر کو یو نه 2 ذکر کړه ابه ورپسې د مقیاس مثال ذکر کو نو د کیل مثال نه د ذکر کړي یو زیرا مثال نه د ذکر کړي 2 اعتراض ولی نه د ذکر کړي دویم یو د پاره 2 مثالونه ولی ذکر کړي کنه پوه نه شي په جواب دادی مولوی صاحب دلته مقصود مثالونه ذکر کول نه دي د هر یو د پاره دلته مقصود دا دی چې دا تمیز له څوک نسب ورکوي که نه هغې د اسم تام ویلی کېږي تمیز له څوک نسب ورکوي اسم تام ورته وایي اسم تام چې تام کېږي په څو طریقو تام کېږي هغه مقصود یې بیانول دي پوه نه شو دلته مقصود مثالونه نه دي چې مقدار څومره قسمونه دي د هر یو مثال بیان کړي بلکې مقصود دا دی بهی د تمیز ته نسب څوک ورکوي اسم تام نو یو اسم چې تام کیږي د هغې څو طرق دي وایي چې 3 هغې بیان کړي و دې کې کم دي یو اسم چې تام کیږي اول خو د دې تعریف واورئ اسم تام څه مقصد دی اسم تام مقصد دا دی اسم تام هغه اسم ته ویلی کیږي چې د هغې به اضافت نه کیږي دا تام شو دا داسې تام شو چې بس قصې ختمه ده اضافت خو خلک د دې دپاره کوي چې تام شي نو دا خو تام دی نه پوهېږئ پې اسم تام زده شو هغه اسم ته ویلی کېږي چې د هغې اضافت نه کېږي بیا د یو اسم تام جوړېدو دپاره 3 طریقې دي کله په تنوین سره یې د هغې دپاره مثال راوړو رتلن دا یې د هغې دپاره مثال کو کله په نون سره یې که تسنین یې که د جمع 20 هغې دپاره دغه مثال راوړو او کله په اضافت سره یې مثلها نه رسوي پې نو اسم په څو طریقو سره تام کېږي 3 نو صاحب د کافي چې دا 3 مثالونه راوړه دې ته نه دي کتلي د چا ډبل شو او د چا نه دي شوي دې ته کتلي دي چې اسم په کومو طریقو تام کېږي هغه پوره شي 3 واړه نو په دې ځکه دا کار کړی پوه نه شوي پې نور خبره پاتې ده واوره وانما اقتصر او اقتصار وکړو مصنف علی الامثله الثلاثه باندې نو 2 اعتراض راځي دا ځینې ولې ذکر نه کړه یو دا ځینې ډبل ولې ذکر کړه 2 نو جواب د شریک یو شو کا مقصود څه دی اسم تام په څه تام کېږي هغه بیانول دي لأنه ځکه کان مطمح نظره مقصد و منظور نظر مقصود نظر د مصنف التنبیه علی بیان ما چې خلکو ته وښیي تنبیه ورکړي په بیان د هغه شي باندې یتم به کوم شی چې تام کېږي په هغې سره المفرد یو اسم مفرد چې ورسره تام کېږي هغه بیان کړي او التنوین هغه تنوین دی د هغې لپاره مثال کما فی رتلن سره تام شو زیتن ته نسب ورکو او نون کما فی منوان سمنن دې لپاره 2 مثالونه راوړي اچھا جی منوان سمنن خو نه راوړی دی که نه صحیح ده دا نون د تسنیو والاضافه کله اضافت سره وي اچھا جی 20 مثال نه وکړه 20 خو په عدد کې وکنه موږ هغه ته تلیو غیر عدد کې دریو غیر عدد کې 3 مثال راوړي یو د
چا شو تنوین او بل د نون شو منوانی او دریم د اضافت والا او الاضافت كما في على التمرة مثل زبدا ولهذا لم يستوفي اقسام المقادير چونکه مقصود مقادیر بیانولو پس سره تام کیږي غ بیانولو نو ټول مقادیر بیان نکړه زراعي پرې خودله کېلې پرې خودلو دغه وجه چې پرې بیان نکړه اقسام د مقادیر او دغه وجه دا وکرر بعضها چې بازي مکرر مکړه ومعنى تمام الاسم حلقه د اسم تمامېدو په مطلب ز پوهې نشم او هغه مطلب دا دی ان يكون على حالت چې اسم بدس حالت شي لا يمكن اضافته معها چې ممکن نوي چې د اسم اضافت دغه حالت سره وشي والاسم مستحيل الاضافه او اسم کلا محال اضافت جوړيږي چې اضافت به ټیک نه ممکن نه دا کله کیږي ما تنوین شکل په تنوین را لې یو اسم باندې تنوین اضافت کول شي ځکه هو اضافت کی قاعده د اول بد مضاف نه تنوین غرزه ولی ک تنوین می اضافت هم کې دو کار بکې تحصیل بکې یو بیر تام دی په تنوین دوباره په اضافت به تام کې دا خو غلطه کې نو ول ته وکړه تنوین والغه ختم ک چې غیر تام شي به اضافت سره تام کا ونونی التثنیه نون د تثنیه دواړه او د جمع والا ځکه چې کله قاعده ده اضافت کې برا شي تثنیه اضافت کې د جمع کې اول بنون غرزه کني به تحصیل راشي او بیر تام د بنون دوباره په اضافت تام کې او مال اضافت دغه شان یو بیر اضافت شو دوباره اضافت نشي کولای د یو مضاف دو مضاف الیه ناراضي ومال اضافت لان المضاف لا يضاف ثانيا یو مضاف چې دوباره مضاف نه جوړيږي فاذا تم الاسم دا نور خبره پاتې شولا اگر کلمه کې پاتې شو خو اوس پاتې شي څه وکړو